بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبسم الله. فارون سبق کې دا خبره شو چې لکه مرتکب د کبیره چې نه دا د صحیح حساب دی ان کوم کو چلو ګناه وکړو نو بری کې درې مذهبونه دي اهل سنت والجماعت و چې د اسلام نه وتل نه دي او په کفر کې داخل شوی نه دي او معتزله وایي چې اسلام نه وتل نه او په کفر کې داخل شوی نه دي اسلام نه وتل نه او په کفر کې داخل شوی نو دوی منزله بین المنزلتين ثابت دي او دریم نمبر د مذهب د خوارج نه چې خوارج وای چې د ایمان نه وتل لري او په کفر کې داخل شوی دی و زمونږ دلیل دار چې د زمونږ مذهب خدا دی چې کم کس ګناه کبیره وکړو او ګناه کبیره کم دي نو داغي 15 تعریفونه شي او 12 اپ له اولنی تاریخ 12 سونه بیان شو چې دا 12 سونه دا ګناه کبیره دي نو کم کس چې ګناه کبیره وکړو نو زمونږ د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې د ایمان نه وتل نه لري او په کفر کې دا ګناهګار ضرور دی نو زمنګ د پاره درې دلایل دي یو دا خبره راځي اولنې دلیل چې حقیقت د ایمان جنن دا زمنګ په باندې صرف تصدیق قلبي دی تصدیق قلبي دی لکه وروسته به دا راشي چې حقیقت د ایمان څه شی دی د معتزله په باندې حقیقت د ایمان درې سوزني یو تصدیق دی یو اقرار دی یو عمل دی تصدیق د ایمان دی او بل څه دی عمل دی نو دا عمل هغه د ایمان جز غني نه چې یو جز تلاړو نه لګم د لګه چې کل تلاړو موږ وایي د حقیقت د ایمان جنن صرف تصدیق قلبي دی او سو پورې چې بندنه د سي عمل نه شوی چې هغه نه تکذیب پته لګي نو د دې نه د کافر کیږي نه د به حل کافر کیږي چې کله د تصدیق په باندې سوږي تکذیب وږي سوږي تکذیب وږي نو بیا به کافر او صرف د دې د وجې نه ګناه کول چې یا د باندې غلبه شهوت راغلی دا شهوت په ډېر ښه وره داغي د وجې نه د نزینا وشوله یا به ننګ او غیرت ته او چرته چاورته کنزل وکړل او د دې په غیرت کې راغی دا کنزل د وجې نه او مړی کو هیګه به باندې یا دا شان د شرم د وجې نه لکه عربیانو د شرم د وجې نه چې د خپل لوريانې چې دا به خولې یا د سستۍ د وجې نه چې لکه یو سړی مون نه کوي زکات نور کوي سستی پر راغل نه نو دې چې دا عملونه نه کوي نو دې تکذیب نه کوي خو دې د سستۍ د وجې نه یا د غیرت د وجې نه یا د قلبي شهوت د وجې نه دې دا ګناهونه کوي او بل دا دی انسان په ځل کې دا خبره ده چې را دی الله پاک دې دیږي دی و چې راز توبه واسم الله پاک بخون کې مهربان ذات ته نه دی ونه دې کافر کیږي نه ها کچرته دې سوش ولا چې دی یو حرام سي حلال وګڼو لکه زنا نعوذ بالله دا حلال وګڼلا یا سود حلال وګڼو یا دا نور کم کارونه دي نو پدې استغفاف سره پدې تکذیب سره دې چې بیا کافر کړي دا خو بری کې به اختلاف نشته خو دې چې دا کافر ګرځي نو دا دې د وجه نه ګرځي چې د تکذیب وکړو او موږ ویل چې تصدیق او تکذیب دا یو بل ضدین دي نو ایمان مې لګي چې تصدیق دا او چې کله د تصدیق ونه کو نو څه وکړو تکذیب او په تکذیب سره دې سګي خو چې څو پورې دا صراحتن تکذیب نه کړي نو دې ایمان نه وزینو یو دلیل زموږ دا دی ځکه چې ایمان نوم د تصدیق قلبي سو پورې چې د تصدیق قلبي موجود دی او تکذیب درنه نه راشي نو دې په دې خبره باندې کافر کیږي په دې خبره باندې پوښوي په دې خبره باندې پوښوي دلیل باندې دویم دلیل لاره چې کم کسانو له ګناهونه کړی دي نو په قران مجید کې بیا ماغو ته الله پاک مؤمنان جندا ویلي دي لکه الله پاک فرمایي یا ایه الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل اے مؤمنانو پتا سمانه په بار د مقتولین کې قصاص فرض کړی شوی دی و دا خبره ما ته معلومه نه چې قصاص په هر مرګ قصاص نه لازمیږي بلکې قصاص په قتل عمد کې لازمیږي او قتل عمد چې کم کیږي نو دا مخکې پرون سبق کې مونږ ویلو چې د انسان قتل ول نه حق باندې چې کوم یو انسان په نه حق باندې قتل شي نو په هغه الو قصاص وي چې دن بار څه ګوري ته زبارو تسرو دا سزا دل ټیلور کچوسی ورته سزا ها نو انسان چې نه حق قتل وکړي نو په زمانه کې قصاص لازميږي په حق قتل پرون باندې چې حق قتل څو قسمه ده درې کم ده یو رجم کول دي چې شادي شوده سره زنا وکړي دویم نمبر قصاصن قتل ول دی درېمو مرتد شي او د درې ورته مهلت په اسلام ورکی راګي نه بعد بده نو کې دا کم قصاص چې لازميږي دا په قتل نه حق باندې کېږي نو قتل نه حق باندې قصاص ته او الله پاک قتل نه حق ول دی چې ایو الذین آمنوا مؤمنان نو کدا مؤمن نه او بدی قتل نه حق باندې ایمان نه وتل نو الله پاک ورته یو دغه وی یا ایو الذین آمنوا
پوه ویم د آیت یا ایو الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا یا مؤمنانو تاسو الله پاک ته توبه نصوح باسي توبه نصوح د پاره شپږ شرایط دي تاسو په تفسیر کې بویني نو دلته کې دا توبه د لوی ګنا نه چې نه خلکو باسي دغه ورکوټي ګنا نه بار توبه ضرورت نشته ان الحسنات یذهبن السیئات الله پاک فرمای سره ورکوټه ګناو شو دا یو نیکی وکا یو دوه رکعات نفل وکا یا او دست وکړو نو پیغمبر فرمای دا او د سره الله پاک د انسان د ګناهونو چنده معاف کوي نو دا لوی ګنا نه تو لوی توبه حالت به انسان لازمي کې چې کله دا لوی ګنا وشي او د لوی ګناګارو لپاره الله پاک فرمایلی چې ایو الذین آمنوا توبوا الی الله اے مؤمنان تاسو توبه وباسئ الله پاک ته لکه پوه شو به معنی نو دل لګیم د غټ ګناګارانو ته الله پاک دې ایو الذین آمنوا سره خطاب کړي دریم نمبر و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما کله چې مؤمنان په بل سره جنگ جګړه وکړي دی بل سره نه قتلونه وکړي دی بل سره نو دل کې چې نو دا مؤمنان دی بل سره جنگ جګړه کول دا هم کبیره ګناه ده لیکن الله پاک ورته ویلي و ان طائفتان من المؤمنین نو کدا په دې سره کافر کېدل نه الله پاک ورته مؤمنان نه وي په دې باندې پوه شئ نیو دلیل دا شو چې لکه ایمان د تصدیق قلبی نوم دی او سو پورې تصدیق قلبی نه انکار نه راغلی تکذیب نه شي نو دی به تر هغه وخت پورې مؤمنی دویم دلیل دی نه هغه موږ دا وې چې په قران مجید کې آی کسان چې ګناهونه کړي کبیره ګناهونه کړي داغي باوجود هغه ته خطاب یا ایو الذین آمنوا سره شوی دی نو کچرته په مرتکب د کبیره د ایمان نه وتلی وي نو الله پاک ورته ایو الذین آمنوا نه وي پرې پوه شئ دریم دا دی چې اجماع منعقد ده پرې خبره باندې چې د حضور صلی الله علیه وسلم نو واخلا او د دې وخت پورې چې کم کس لکه د اهل قبله نه مرشي اهل قبله مطلب دا دی چې کم کس دا خبره داغه یقین داوي او دا عقیده داوي چې دی مسلمانان به بیت الله شریف د مکه دي ته مسجد د اهل قبله وي نو اهل قبله کچرته دې مړ شو اگر چې هغه ګناګار دی خو بغیر توبې نه مړ شو نو دا لپاره لګ دعا پکار ده دعا لپاره استغفار پکار ده او سره د دینه چې لکه د غیر مؤمن لپاره د غیر پرې خبره غو ټول اتفاق ده چې د کافر لپاره دعا او استغفار کول دانش ده او موږ اینو د پیغمبر سلام د زمانه نو د زمانه په اجماع منعقد ده چې کم کس په ګناهونو باندې مړ شي نو خلک ډېر ګناګار الله پاک دوی عفو وکي الله پاک دوی بخدا ګناي کړو دای ګناي کړو وایي به باندې نو کچرتا دا مرتکب د کبیره کافر وي نو دا کافر د لپاره خو دعا او استغفار کول ناروا دي په دې خبره باندې پوه شئ تاسو ها نو مرتکب د کبیره کافر نه ځکه خو خلک دعا او بخنه غواړي کنه په دې درې دلیلونو باندې پوه شئ دا اهل سنت والجماعت عقیده سره چې مرتکب د کبیره کافر دی او د ایمان نه وتل نه ولی ځکه چې دا لپاره درې دلیل دي نمبر 1 دلیل سره چې ایمان نوم در سره د تصدیق قلبی نه صبح تصدیق قلبی نه انکار نه شوی تکذیب نه راغله نو هغه ته برده کافر کیږي نه پرې پوه شوي او دویم چې دغه ټو ګناهونو باوجود الله پاک د خطاب کړه پس سره یا ایو الذین آمنوا سره او دریم چې اجماع منعقد ده چې کم کس په ګناه باندې مړ شي بغیر د توبې نه لپاره دعا او استغفار کول هغه پرې باندې پوه شوي وګوره بس لا تخرج العبد دنا پرون سبق نه پاتې شوی چې پرون سبق کې منګه د درې مذاهب ته کوم ویلو لا تخرج العبد المؤمن من الايمان دا زمونږ د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې نو باسي دا کبیره تخرجو فعل او وای مؤنث غائب فعل ضمیر پکې الکبیره تجننده راجه ده لا تخرج العبد المؤمن من الايمان عبد المؤمن موصول صفت دا مفعول به لا تخرج العبد مؤمنا نو باسي دا کبیره ګناه مؤمن بندلرا د ایمان نه ولی لبقاء التصديق الذي هو حقيقه الايمان زکه چې دلګي دغه تصدیق وسوم باقی دی دا تصدیق وسوم سره یعنی په آمنت بالله وملائکته وكتبه په دې خبرو باندې د ځړه تصدیق کول دا وسوم سره باقی دی الذي هو حقيقه الايمان چې دا تصدیق حقیقت د ایمان دی د چا باندې باندې د اهل سنت والجماعت باندې باندې خلافا للمعتزله خلاف ثابت چالرا دوی حيث زعموا اغوي ان مرتكب الكبيره ليس بمؤمن ولا كافر چې مرتکب د کبیره نه مؤمن دی نه سره وهذا هو المنزله بين المنزلتين او دا د دوه منزلو په منځ کې یو بل منزله ثابتول دي بلا د دو دلیل دار بنا په دې باندې على ان الاعمال عندهم جزء من حقيقه الايمان چې اعمال دغه په نسبت د حقیقت ایمان جز ده چې دغه په نسبت اعمال د حقیقت ایمان جز ده زګه دغه مذهب دار چې ایمان د دریو څه نوم ده الايمان تصديق واقرار وعمل دغه په نسبت ایمان د څه څه نوم ده د دریو یو دا تصدیق ده او یو د سره
اقرار او یو سره عمل نو تصدیق او اقرار خو ددشته خو عمل نشته لہذا د اسلام نه قوت لري اسلام نه سره او کفر کې داخل شوی نه په کفر کې داخل شوی ځکه نه چې د دې چې انکار نه کړی دی نه الګه پوښوي ولا تدخله او نه داخلي الى عبد المؤمن في الكفر بكفر خلاف للخوارج خلاف ثابت دی خوارج ورته موږ ته وایو درې منټ راکې درې منټ خلاف للخوارج خلاف ثابت دی څاله را خوارج لرا خوارج دوی کله چې لکه دین ایمان نه وتل دی په کفر کې داخل شي فانهم ذابود تلینی الى ان مرتکب الكبیره چې مرتکب د کبیره بل صغیره دی بلکې هغه کنه چې لکه ورکوټه ګناه دی وګورم تم کافر بری باندې وینه لا واسطه بین الايمان والكفر ځکه هغه چې د ایمان او د کفر په منځ کې بل واسطه نشته نه دی خو د ایمان نه وتل دی چې وتل دی بس خامخا په کفر کې داخل شي نه ولانا وجون او زمون د پر رسول الله علی درې الاول الاولنه ما سيجو هغه برای بشي ان شاء الله په باس ایمان کې سسا ان حقیقت الايمان هو تصديق القلبي چې حقیقت ایمان دا تصدیق قلبي دی یعنی حقیقت د ایمان دغه د زړه تصدیق دی فلا يخرج المؤمن نرى المؤمن عن الاتصاف به هذا خبر صحيح ده خاصه فلا يخرج المؤمن بس نوزي مؤمن عن الاتصاف به يعني د متصف کېدو د ایمان نه یعنی مؤمن چې سو پورې دا مؤمن دی کنه نو دې په دې متصف کېدو کړي له ګناه سره متصف هم شي خو د ایمان نه الا بما ينافيه مگر هغه خبره چې کم د ایمان منافي وا الا بما ينافي مطلب یعنی کوم خبره چې د ایمان منافي وا او کوم خبره چې د تصدیق منافي وا نو بای سره د کافر ګرځي او چې کوم خبره تصدیق منافي نه وا او سو پورې د صراحتن د تکذیب نه وشوي نو د ایمان نه وځي الګه پوه شو بنه ومجرد الاقدام على الكبيره او صرف اقدام کول په کبیره باندې او ماز اقدام کول په کبیره باندې لغلبه شهوت چې دا شهوت د غلبې د ودینه کما په زنا لکه د زنا وکړه لکه شهوت په راغی ډیر زیات او شهوت په غلبه وکړه او د زنا وکړه او حمیه یا دا غیرت د ودینه غیرت قومي د ودینه لکه د چاته کنزل وکړه واغه د مړکو کنزل ورته وکړل نو بده کې غیرت راغی دوی لکه ها ته د خپل ته کنزل وکړه مرته کنزل وکړه او هغه به راکی دی وای مړی کی او انفتین یا دا ننګ د وجنه د عار د وجنه د شرم د وجنه لکه دا کافرانو چې نه عربیانو کافرانو هغه خپل ژوندې لونه خخولې وی چې دا د خیر سره لالوي شي نو بیا بلکه چاته بوادګي یو دا خو زما د پاره د شرم خبره ده او کسلین یا د سستیا د وجنه لکه مون سره پریری دا شان د حج لنه دی روجي نه نشي نو دا د دې خو تکذیب نه کوي د دې خبرو بلکې د چې دا ګناه کوي نیا خو شهوت ډیر شوی دا غي د وجنه زنا وشي یا بګي سستی د پته کې راغلي یا بګي چې نه دا د ننګ او د غیرت د وجنه خو دې چې دا ګناونه کوي نه دا د دې د وجنه کې چې د تکذیب کوي خصوصا په هغه وخت کې اذا اقترن به خوف العقاب کله چې مقترن وي یو ځای د دې سره غیر د عقاب د سزا یعنی د بدله کې د غیر د کنه چې الله پاک ګره قدرت لري په ما باندې ورجاء العفو او د رجاء د عفو یعنی مطلب امید هم د عفو ده والعزم على التوبه او د قسم په توبه باندې چې د توبه وباسم لا ينافي دا منافي نه درینه یلکه وای دا انسان چې ګناه کوي کنه نو دا انسان خو لکه د پسله کې دا خبره ده چې را لکه زه توبه وباسم ا دې په دې خبره باندې یقین رحمت الله به ګودره زه شابه دې ملګرو سره وته کښته دا پسله کې دا ده چې لکه ته ګوره د الله نه هریږي د الله د عذاب نه هریږي د الله د عفو امید ساتي خو بیا هم دنه ګناه کیږي ځکه چې انسان دی انسان نه یو خامہ ګناه وتی کیږي او دا خبره چې دا لکه تصدیق منافی نه ده دا تصدیق منافی نه ده ها کچرته د سیوا چې د لکه یو ګناه چې نه د حرام او هغه حلال وګڼو نو حرام حلال ګڼل چې دا کفر دی نو بیا خو به خامہ کافری ځکه بیا د تکذیب چې دا پکې متحقق شو پوه شو باندې او جو تکذیب راغی جو تصدیق لاړو چې تکذیب راځي تصدیق لاړ شي امغه چې ایمان خونم دی تصدیق او تصدیق لاړو نو دا ایمان هم څه شو ختم شو اے نعم وی نه او اذا كان بطريق الاستحلال کچری دی دا ګناه کوي په طریقې د استحلال یعنی حلال غړلو باندې ان دی و چې را ګناه خو حرام دی خو دې حرام څه غړي حلال غړي اول استخفاف یا دا چې دا ګناه سپګنی او کوي د مړه په دې باندې څه نه کیږي ګناه سپګنی او کوي نو کان کفر انده سره کفر دی ولی لکونی علامه للتکذیب ځکه دا علامه د تکذیب ده
لکه بری خبره باندې پوه شوي ها اوس داسې کارونه چې تاسو د مخکې تا تقریر وکړو چې لکه پرې ګناهونو باندې انسان جندا کافر کیږي نو خو که دا ګناه داسې و چې دا غینه دا پته لګیدل چې دا د ایمان تصدیق نه بلکې دا تکذیب دی نو پای باندې بده بیا کافر کیږي که ګناه داسې و چې دا هغه د تکذیب علامه وا لکه د اوس قرآن مجید دي یا دغه ته بوتانو د سجدي کوي یا د الله پاک نه ما سوا بل چا مددونه غواړي نو دا ته تکذیب علامه ده نو چې تکذیب علامه نو خامخا بیا کافر کیږي دې باندې پوه نو اگر چې دې ګناه کوي خو دغه ګناه د کفر علامه ده دا ګناه څه علامه ده د کفر او تکذیب علامات دي ولا نزاع او په دې خبره کې څه جګړه نشته اختلاف نشته فی ان المعاصیه چې هغه معاصی ما جعله الشارع چې ګرځولې دي شارع نه مراد څه الله او د الله رسول اماره للتکذیب اماره دا اماره نه کوي ګرځول علامه ګرځول رسو د تکذیب وعلم كونه كذلك او په جن شدا دغه شان دي بالادله الشرعيه د بادله شرعيه سره ک سجود الصنم لکه بوتانو ته سجده کول نو بوتانو ته سجده کول اگر چې ګناه نه خدا بوتانو ته سجده کول دا علامه د کفر ګرځي الله څه ګرځي الله والقاء المصحف في القاذورات او غردول د قران مجید په ګندګیانو کې دا ګړکب چې قران مجید غردول کنه او خدای خو تبا کړی دی خو لګا اوس پدې کې چې بس دغه باندې نو بغندګۍ کې قرآن مجید غردول دا علامه د کفر ده والتلفظ بكلمات الكفر او دا غرنګي تلفظ په کلمات کفر سره یعنی کلمات کفر ادا کول نو دا هم ونحو ذلك بما ثبت بالادله انه كفر او په شان د دې نور هغه کارونه چې کوم په دلایل سره ثابت شوي چې دا کفر ده لکه په دې باندې پوه شوي لکه د الله په نومونو کې په یو حکم سره د الله په نومونو سره استهزاء کول یا پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر ټوکی کول یا صحابه کرامو ته بد رد ویل نو دا خو لکه علامه د تکذیب دا علامه د کفر ده نو په دې سره اگر دا ګناهونه دي خدا کافر کیږي په دې باندې لکه پوه شو په باندې وبهذا ينحل ما يقال او په دې سره کولا شو هغه خبره کوم چې ویل شوی دا یعنی حل شو هغه خبره ينحل اصل کې ویل کولا دې سره حل شو هغه خبره کوم چې ویل شوی دا چې ان الايمان اذا كان عباره عن التصديق والاقرار ينبغي الا يصير المؤمن المقر المصدق كافرا بشيء من اعمال الكفر والفاظه ويه او په دې سره خبره حل شو چې څو پوری بندا دنا صراحتن تکذیب نه راغله او د تصدیق د دره لکه د تصدیق په پدانه لګي او تکذیب تر راغله نه خو دې ګناهونه کوي نو بدی ګناهونو سره د کافر نه دي ګرځول پکار نو موږ ویل چې کم کارونه چې د کفر علامه نه نو اگر چې د تصدیق کړه او تکذیب نه کړه اگر چې د تکذیب صراحتن نه کړه خو بیا هم د کافر کیږي لکه د اوس بوت سجده کوي بوت سجده کوي ا د بوت نخپل حاجتونه غواړي او د چې نه خو الله منم او د الله رسول منم نو دا الله رسول او الله خدای مني تصدیق وشته او الله اله کاری د کفر ده وایي به باندې کاری د کفر ده یا دا شان دي خو الله او الله رسول مني او کلمه وای خو الله قرآن چې دغه نګي ته غورځي نو دا قرآن مجید کې نګي ته غورځول دا کار د کفر ده نو اگر چې دنه لګي تصدیق ته دا تکذیب نه راغله صراحتن خو بیا هم دلته کې هغه علامې د کفر چې دا صراحتن موجود دي نو دا به کافر حسابيږي پرې پوه شئ نه و به هذا ينحل ما يقال او بری سره حل ولا هغه خبره کوم چې ویل شوی دا چې ان الايمان چې بشک ایمان اذا كان عباره عن التصديق والاقرار چې کله ایمان عبارت د تصدیق او د اقرار نه نیم مغي بیا مناسب داوا الله يسير المؤمن المقر المصدق چې ونه ګرځي آیا که مؤمن نه او اقرار کوم کړي او تصدیق کوم کړي ونه ګرځي څه ونه ګرځي کافر بشيء من افعال الكفر وذ شر افعال الكفر او الفاظ ما لم يتحقق منه التكذيب او الشك صبر تدنا شک او تکذیب متحقق شوی نه هغه به خبره باندې پوه شوي یعنی د اگر چې دنه لکه تکذیب او شک نه راغله خدای دا کارونه نه کفر کوي نو لہذا په دې وجه باندې کافر ده پرې پوه شوي الثاني دویم نمبر دلیل زمونږ دلیل په کومه خبره باندې دلیلونه دي چې مرتکب د کبیره نه مؤمن هم ده او کافر نه ده الثاني دویم الآیات والاحاديث الناطقه آیاتنا او احادیث چې هغه وایون کړي به اطلاق المؤمن یعنی هغه مطلق ذکر کړي مؤمن په معاصی باندې یعنی داغه اطلاق په ګناګارانو باندې په مؤمنانو باندې د ګناهونو باوجود اطلاق کړي چې دا سړي مؤمنان دي كقوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى
اے مومنانو لازم کړی شوی دی پتا سو باندې غزال فی قتلا دا جمع د قتیل قتلا جمع د سره او فاعل وزن کله په معنا د فاعل لري او کله په معنا د مفعول لري دلته قتیل په معنا د مقتول لري نو معنا د اشوا اے مومنانو لازم کړی شوی دی پتا سو باندې بدلا غسل په بار د مقتولینو کې په بار د سګه مقتولین کې یلګه پوښوي نو ګور دلته طریقه د استدلال دادا چې قصاص لازمی کی په قتل عامد باندې قصاص لازمی کی په څه باندې او قتل عامد چې نه د آیت ویلګي چې یو نفس بل نفس قتل کی بغیر د حق نه پس نه او بغیر د حق نه نفس قتل ول سره کبیره ګناه ده سره د دین دي الله جل شانو سملی مؤمن الګه بری پوښوي وقول تعالی او بهم قول د الله یا ایها الذين امنوا اے مؤمنانو توبو باسي الله دا توبه نصوحا هغه توبه چې هغه ډیر زیات خیر خواهانه نه یعنی خالصه توبه او خالصه توبه عادي ته وی چې لکه مطلب کم انکار کې انسان مشغول لري کار وبرینی آینده به کار اعظم کوي چې دا بزنه کوما او کوم اسباب چې نه هغه کم زیته چې په کم وزیو کې دا ګناه کو او ګناه نه دان بچ کوي هغه ځګی ته بنځي او بل لا پدې کې دا خبره ده چې دا کوم عمل چې دا تلافي کې دي شولا من هغه به تلافي به لګه موضوع ته قضا دي او دغه شانتي روجي ته قضا دي یا پر دې حق خړل لري نه به دا غي نه معاف کوي او یا به هغه ته ادا کوي نو دلته طریقه د استدلال دا چې دا توبه په انسان باندې لازمیږي په کبیره ګناه باندې توبه په انسان باندې لازمیږي په څه باندې دا کبیره ګناه الله پاک بغیر د توبې نه معاف کوي نور ګناهونه کم صغیره ګناهونه دي الله پاک په عام نیکو سره معاف کوي الله پاک موږ فرمای ان الحسنات یذهبن السیئات یا دا او داس په سره الله پاک انسان ګناهونه جندا معاف کوي په دې باندې پوه شئ تاسو ها نو دا توبې ضرورت هغه انسان ته وي کم چې لګه کبیره ګناه کړي کم چې څه کړي د دې باوجود الله پاک د مؤمنانو ته حکم یا ایو الذین آمنوا ورته ویل دي هغه دا معلومه شو چې په ګناه سره انسان کافر کیږي نه او وقول تعالی وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا او کچره د مؤمنانو په ډلې چې نه دا جنگ وږي دلته کې د دوانو ډلو دا الله پاک مؤمنان ملي دوانو ډلې کمی وي یو پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو کافر او منافق کنه رئیس المنافقین عبد الله ابن ابي منافقو نو دې چې دا اسلام راوړو او دې چې ډېر غټ منافق ولا په خپل باندې مسلمانو غنور دې ډېر غټ کافرو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی ناسو په مجلس کې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام راغی او پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام په خړې باندې چې دا سورو پای ټیم کې د خرج نه ناغه واړه بول وکړل نو کله چې دې خر واړه بول وکړل نو دې دغه چې دې عبد الله ابن ابي منافقو دغه د اپو د ترورا تر وکړه دا وی چې لکه تا زمنګ په مجلسونو کې موږ ته تکلیف مرا کوي اگر موږ مجلس ترال اندل لګي د خرچ رندا واړه بول وکړل نو عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ صحابي چې نه پاسو هغه دا ویل چې بولو حماره اطلب من مسکک چې د دې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د خرغه واړه بول دي نو ستاسو مشکو نه ډیر زیات دا معزز دی محترم دی نو دې ابن ابي او د دې عبد الله ابن رواحه د دې بل سره جګړه شوله چې جګړه شوله چې په بل بس توري مورم راوغسل یو بل په لاسونو ماسونو په دې باندې وال ټکول شروع کړل نو بیا داغي یو ډلر رااله بل ډلر رااله او هغه دې بل سره جندا دا کول نو ودای بارک الله پاک ته نازل کړ نور تاسو ترجمه کړی دا کنه سکل جلالین وای کنه بیا خو تاسو پوهه به منه نو وای چې و ان طائفتان من المؤمنین قتتلوا کچته دوه ډلې د مؤمنانو نه دیو بل سره جنگ وکي نو دیو بل سره جنگ کول چې دا ناکاره کار دی او کبیره ګناه ده لیکن الله پاک بیا هم دې دوانو دلته هغه مؤمنین ویل دي لکه بلې خبره باندې پوښتنه نو کچر ته په کبیره پس مرتکب ته کبیره چندا کافر وي نه الله پاک بلې ډول د مؤمنان نه وي پرې پوښوي الثالث دریم دلیل اجماع الامه من عصر النبي صلى الله عليه واله وسلم الى يومنا هذا بالصلاه على من مات من اهل القبله من غير توبه چې اجماع د امت منعقد ده د حضور صلی الله علیه وسلم د زمانه نه واغلا تر دې زمانه پورې الهي منات بالصلاه چې کم کس د اهل قبلین عمر شي اهل قبله چاته وي ما دا سوي چې کم کس اعتقاد نه لري چې دا کعبه بیت الله شریف دا د مسلمانانو قبله ده په مانځ کې بدی طرف ته جندا به مخکې الګ بری باندې پوښوي ها
او دا اهل قبلت نه چې کم مرشي بغیر د توبینا نو باندې مؤمنان د پیغمبر سلام د زمانه نه واخله د دې زمانه پورې په خلک چیندا دعا کوي داغي ته جنازي مونږ په کوي نو جنازي مونږ په اصل کې دعا او استغفار دې مړي لپاره کنه نو کچرته مرتکب د کبیره چیندا کافر وي نو دا کافر د لپاره دعا او استغفار کول جایز دي نه دی جایز نو مرتکب د کبیره کافر نه لري زکه په داغه لپاره د پیغمبر سلام د زمانه نه واخله د دې زمانه پورې داخله چیندا دعا کوي داغه لپاره جنازه به استغفار کوي الثالث اجماع الامه من عصر النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا يرد بوري بالصلاه على من مات من اهل القبله باچا من چې مرشد اهل قبلنا من غیر توبه بغیر توبه والدعاء والاستغفار لموضوع استغفار کې لپاره ما العلم بارتكابهم الكبائر سره دلینا چې دی خلکو د علم دی چې دا مرتکب د کبیره دی سره دلینا چې دی خلکو د علم دا کم چور د دعا کوي او کم چور لا استغفار کوي نو ته پته ده چې دی سره مرتکب د کبیره دی الګه پوښوي بعد الاتفاق سورسو اتفاق دی خبر علی ان ذلك لا يجوز لغير المؤمنين چې دا دعا کول دا جنازه مونږ کول استغفار کول دا غیر مؤمن لپاره جایز هو الګه پوښوي به معنی مکه بس وې ما خاجه دا بیات کوي ها الګه نو څه خبره شو ولا یو خو پرونه سبق به سره یاد کوي تاسو چې کبیره ګناه څه ته وایي پنځه طریقې او پنځه وجه او درې مذهبونه اجمالاً بیات کوي او بیا د اهل سنت والجماعت وا درې دلیلونه چې دا بخص صحیح صحیحات کوي دې خبره باندې پوښوي یا واړو شبه